بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اسماء الافعال هو كل اسم بمعنى الامر والماضي نحو رويد زيدا اي امهله وهيهات زيد اي بعودا او كان على وزن فعالي بمعنى الامر وهو من الثلاثي قياس. پدې فصل کې مصنف څلورم قسم د اسم غیر متمکن بیانوي چې هغه اسماء افعال دي. اسماء جمع دي اسم ده و افعال جمع دي فعل ده. او تعریف یو انداز د مصنف ده او یو انداز د علم النحو د همیر وغیره کې مویل ده. پہلا تو سو اغه طریق ته وګورئ چې کوم مو په علم النحو کې یا په همیر کې ویلای ده چې اسم فعل اغه اسم ده چې اصل وضع په اعتبار سره خو اسم وي خود فعل په معنی کې استعمال وي. او دا په دوه قسمه وو، یو اسم فعل به معنی امر حاضر وو او یو اسم فعل به معنی فعل ماضی وو. یو انداز اغه وو او دلته کې مصنف یو خپل انداز باندې تعریف کړی دا چې اسم فعل هغه اسم دا چې په معنی دی امر وی یا په معنی دی ماضی وی وضع په اعتبار سره. څه په اعتبار سره؟ وضع په اعتبار سره. هر ها اسم چې د وضع په اعتبار سره په معنی دی امر کی وی یا په معنی دی ماضی کی وی. یو قسم دا ده. او دویم قسم هغه اسم فعل چې هغه دی فعالی په وزن وی. اسم فعل هغه اسم دا چې دی فعالی په وزن باندې وی او په معنی دی امر وی. دی فعالی په وزن باندې په معنی دی امر وی. ٹھیک ده کنه؟ پوهیږئ نوس د مصنف د عبارت نه دا پته لګي چې اسم فعل په درې قسمه ده. په څو قسمه ده؟ په درې قسمه ده. پہلا قسم اسم فعل بمعنی فعل ماضی، اسم فعل بمعنی امر حاضر، اسم فعل په وزن د فعالی په معنی د امر هغه اسم فعل چې په وزن د فعالی وي او په معنی د امر کې وي. پوه شئ په څو قسمه شو؟ درې قسمه شو. اوس اسم فعل بمعنی فعل ماضی، اسم فعل بمعنی فعل ماضی هغه اسم دا چې اصل وضع په اعتبار سره خو اسم وي خو د فعل ماضی په معنی باندې استعمالېږي. پوه شئ؟ وضع په اعتبار سره ټیک شول. او دا درې دي. سوره دي هیهاتا شتانا او سرانا. ټیک شول کنه؟ هیهاتا په معنی دی بعوده ده، هیهاتا زیدون په معنی بعوده زیدون. ټیک ده کنه؟ شتانا په معنی دی افتراقه ده، شتانا بین زید و عمر، لکه شتانا بین زید و عمرنا ای افترق بین زید و عمرنا. ٹھیک ده کنه؟ و سرعان په معنی سرعا ده، سرعان زید مطلب څه ده؟ سرعا. پوه شئ په کفو نه شوی. او اسم فعل معنی امر حاضر دا هغه اسم ده چې اصل وضع په اعتبار سره خو اسم وي خو د امر حاضر په معنی کې استعمال شوی. ٹھیک ده؟ امر حاضر په معنی کې استعمال شوی. اسم فعل به معنی امر حاضر دې پر مشهور الفاظ کوم دي؟ رویدا، بلها، هیهل، حلم، علیکا، ودونکا. ٹھیک ده؟ او دین علاوه بعض الفاظ غیر مشهور هم شته دي. بعض الفاظ غیر مشهور هم شته دي. دې پر عبارت تو کوي بخښه دریم قسم متبیرو. فاصل اسماء الافعال هو كل اسم بمعنى الامر حاضر. دا هر ها اسم د په معنی امر حاضر بمعنی دی امر وی والماضی ودی ماضی وی.
نحو رويد زيدا أي أمهله وهيهات زيد أي بعودا أو كان على وزن فعالي يا دا بوزن دي فعالي بمعنى الأمر وهو من الثلاثي قياس كنزلي بمعنى انزل وتركي بمعنى اترك پوشوه دریم قسم اغا فعالی چه پمانی دی امر حاضری دی یعنی اغا صیغه دی فعالی ٹھیک ده کنا اغا صیغه چې دی فعالی په وزن باندې وي دریم قسم اغا فعالی چې پمانی دی امر وي مطلب څه ده اغا صیغه چې په وزن دی فعالی وي او پمانی دی امر حاضر کی وي پمانی څه کی وي امر حاضر کی وي ٹھیک ده کنه نو دام دی اسم فعل قسم ده لکه نزلی پمانی دی انزل و تراکی پمانی دی اترک پوشوه فعالی بمان الامر وهو من الثلاثي قياس وده دی ثلاثینا قیاسی ده مطلب ده چې په قیاس باندې دا کړی دا دریم قسم اروخ کړی دا کنه بمعنی انزل وترکیب بمعنی اترک ويلحق به فعل مصدرا معرفه دغه پرته څه پوښوي دا محشری کړی دي چې په تعریف کې اسمون چې دا کنه د فصل لا د چې دا دینه افعال اوتو لك فعل ماضي او امر حاضر پوښوي وضعن د کېدنا هغه اسم فعل اسم مفعول وتل چې په ماضي باندې دلالت وکړي ٹھیک ده کنه ځکه چې هغه د وظیفه په اعتبار سره نه دي وظیفه په اعتبار سره استعمال کسر غلی مثال کې ضارب زیدین امسن زید کل مارنے والا تھا اس ماضی په معنی کې خدا ٹھیک ده کنه خو د یو لفظ د زیاتولو دی واجنه لکه ام څه کار وغله ٹھیک شو کنه وظیفه په اعتبار سره نه ده ماضی په معنی کې دا خو د وظیفه په اعتبار سره نه ده نو دا ځکه وتلو پوه شو اگر چې دام اسم ده د فعل په معنی کې ده اسم ده د فعل په ماضی په معنی کې ده خدا اسم فعل نه ده د اسم فعل دیام نه ده ویلي ځکه چې اسم فعل لپاره شرط ده چې وظیفه اعتبار ثبت فعل په معنی کې راغلی وي ٹھیک ده کنه یو وظیفه اعتبار ثبت دي فعل په معنی کې راغلی وي او اسم فعل اسم مفعول وغیرہ چې فعل ماضی باندې کې استعمالي کې د وظیفه اعتبار سره نه دي یو وظیفه اعتبار سره نه دي پوه شئ ويلحق به فعل مصدرا معرفه كفجر بمعنى الفجور وصفه للمؤنث دې زینت مصنف اغه سیا چې د فعلی د اغه فعلی په وزن مندي وي کومه فعلی چې د امر حاضر په معنی کې وي ٹھیک ده کنه ادیسا سنوري صيغه اغه لاحقيږي پوښي ادیسا سنوري صيغه لاحقيږي نوغه صيغه د تبينوي هغه صيغه د تبينوي چې د فعال په وزن دي پوښي او دوی معنا دي امر حاضر نه ده معنا دي امر حاضر نه ده بلکې معنا څه ده بدل ده نو په دې لحاظ سره د فعال په اعتبار سره سلور صورتونه جوړيږي او بل اعتبار سے 15 صورتونه جوړيږي څو صورتونه یو صورت سے یو اعتبار سے سلور صورتونه جوړيږي او بل اعتبار سے جوړيږي 15 جوړيږي یو صورت چې پالی به معنی امر حاضر لکه نزلی به معنی دي انزل یا ترکی به معنی دي اترک ٹھیک ده کنه دویم صورت څه ده دویم صورت دا چې فعلی په معنی د مصدر معرفي لکه فجری په معنی د الفجور ده فجری ویل شي جھوٹ بولنا تھا چشتا پوښوي جھوٹ بولنا تل شي خدا په معنی څه کې ده الفجور کې ده پوښوي دویم قسم باندې دریم فعلی مؤنث د مؤنث صفت وی ٹھیک ده کنه فعلی د مؤنث صفت لکه فسقی په معنی د فاسقتن ده په معنی د نافرمان عورت صورتونه شو درې کنه
یا لکاعی په معنی د لاکعتن ده کمینی عورت معنی ده څه شي کمینی عورت وصلورم صورت چې فعلی د اعیان مؤنث علموي اعیان مؤنثه د پرسوي علمي لکه قطمي وغلبي وحزري سلورم قسم هغه فعلی چې د اعیان مؤنث د پرا علم ګرځي وغیر ذوات الرادي غیر ذوات الرادي یعنی اخر کې را نشتا لکه قطامي او غلبي دا د مؤنث پر علم دي څه علم دي چا دي پر د مؤنث پر او یا هغه فعلی چې د اعیان مؤنث پر علم وي هو ذوات الراوي لکه حزاري څه شي حزاري پوښوي په کپوی نشوي نو کچری د اعیان علم د اعیان مؤنثه د پرتوسو ذوات الرا او غیر ذوات الرا د طرف ته تقسیم کوی نو به 15 صورتونه جوړیږي سورہ 15 قسمه جوړیږي او کا تقسیم نه کوی نو به څه جوړیږي به څلور جوړیږي ٹھیک ده کنه نو ګوره اوس مصنف سي وهذه الثلاثه ليست من اسماء الافعال مطلب دا چې مصنف د ذوات الرا او غیر ذوات الرا طرف ته تقسیم کړی نه ده نو سي چې د نزالي د انزلنا مطلب دا چې په معنی د امر وي دینه علاوه د نور کوم درې صورتونه مو ذکر کړلو انور کوم درې صورتونه مو ذکر کړلو چې ليست من اسماء الافعال وجد د اسماء الافعالونه ندي دې عبارت مصنف یو سوال جواب کوي سوال دادا چې کله د فعالی د اخیری درې صورتونه یا څلور صورتونه دا اسماء افعال نه دي او صرف اول قسم اسم فعل ده نو بیا د نور درې یا څلور صورتونه د اسم فعل په بحث کې ویلو اسم فعل په بحث کې دی بیا ویلو وجه صدا نو مصنف جواب ورکوي چې هذه الصلاه ليس من اسماء الافعال وانما ذكرت ها هنا للمناسبه اجداد چې مو د مناسبت دی وجنه ذکر کړلو څه دی وجنه او مناسبت په وزن کې او په عدل کې ده پس کې ده په وزن کې او په عدل کې وزن کې ظاهر ده لکه څنګه دا فعالی دي نو اسم فعل فعالی ده ٹھیک ده کنه لکه څنګه دغه اوزان د فعالی وزن ده نو اسم فعل څه فعالی هم دي فعالی وزن په دریم صورت کې پوښ خبره باندې نو وزن کې هو اسونه ده او په عدل کې مناسبت شته ده پوښوي لکه څنګه هغه فعالی چې په معنی د امر ده ای مبالغه دی پورا د امر نه معدول ده یا امر نه معدول ده دا رنګ د باقی درې چې دي کنه یا باقی څلور د معدول دي مبالغه په تور باندې څه دی وجنه ای مبالغه دی وجنه لکه څنګه اول صورت دی مبالغه دی وجنه معدول ده نو د نور درې یا څلور صورتونه مبالغه دی وجنه معدول دي لکه فجری دی الفجور نه معدول ده فجری دی الفجور نه معدول ده وقتمي دي قاتمتن معدول ده یا فسقي دي فاسقتن معدول ده پوشي لکعید رکعتن معدول ده پوشي په خبره باندې نو ټول شي دي معدول دي